دا استادان ناست دي پخوا به خلکو د دې موړ تعریفونه کو علما په دې پوهېږي موړ څه ته وایي مولانا محمد حکیم صاحب د مزار و هغه ډېر ګپشپي و مزاحیم و هغه به ویل موړ دې ته وایي هر چا خپل تعریف دی هغې ویل چې دومره خوراک وکړي چې سړي خېټه خرابه شي او مړه شي او بیا چې خبره کوم دارنګې قیامت کې راپاسي هم خېټه دې خرابه دا موړ دی دا بهرحال نو سړی که ډېر خوراک کړي نو خرابېږي نو د دې وجې نه معده الله تعالی یو محدوده پیدا کړې ده دا د مال مرکز دی د عمل لوښي څلور دي دواړه لاسونه دواړه خپې د الله تعالی محدود پیدا کړي ګنټه دوه درې پنځه کارو کې ستړي کېږي خو په دې ژبه د دنیا خبرې کوه دا نه ستړی کېږي او په سترګو د دنیا کتابونه ګوره دارنګې د دنیا کتل کوه دا نه ستړي کېږي او نه ډکېږي او د دې سره په دې دارنګې پوزه باندې د دنیا خوشبویانې بویوه دا نه ډکېږي دې کې چې کوم علم د حاصلولو هغه مادې دي چې قوې ذایقه قوې شامه قوې باصره او غوږونو کې قوې سامعه ده د اورېدو یو قوت او علم الله جل شانه دې کې ایښودی دی دا لوښي نه ډکېږي علما وایي چې دې کې سر او راز دا دی چېرته یو عالم د قیامت په ورځ باندې دا ونه وایي چې یا الله ما دا علم څنګه لږ حاصل کړی و چې تا ماله داسې لوښي راکړي وو چې هغه ډکېدل دارنګې اوس زه په دې باندې ستړی شوی یم نه الله جل شانه د علم د حاصلولو لپاره داسې مراکز یې درکړل چې دا نه ډکېږي او نه چې کوم دی نو ختمېږي او دا شان دماغ علما وایي چې په دې دماغو کې دارنګې لس کروړه حلیې دي او په هر یو حلیه کې لس سره د هغې شاخونه دي چې د یو سړي 30-60 سال زندګي وي او دی شپه ورځ لګیا وي نو دی صرف 3% دماغ استعمالولی شي نور دا خاورو ته وړي یو سړی وي زما دماغ کار نه کوي دومره غټه میموري الله پیدا کړې دی چې له سره ډکېږي نه د دې وجې نه او موجوده وخت کې علما وایي چې د آدم علی نبینا و علیه الصلاة والسلام نه واله تر دې وخته پورې 1/16 حصې دماغ استعمال شوي دا نور ټول پاتې دی بهرحال د چا چې بیا د دماغ قدرتي کم وي د ماشومانو هغه معذوره کېږي زموږ دې سره واسطه اوس تېره شوې ده بهرحال نو دا شیزونه الله تعالی د علم د حاصلولو دپاره درکړي نو دې کې بل دی چې د علم دارنګې د مال معده دا چې کوم دی نو ښکته ده او پټه ده او کمزورې ده او د دې سره سره د عمل دا لوښي هم ښکته دي او د علم د مراکز یې اوچت درکړي دي کې اشاره دې طرف دی چې په دې معاشره کې دارنګې اهمترین خلک دا علما دي بهرحال محترم مفتي صاحب د دې علم او د علماو د سلسلې یوه کړې وه ډېر صفات پکې خو یو علمي شخصیت هم بیا مولي صاحب محترم تاسو ته بیان وکړو د هغې د تاریخ پیدایش نه واله تر دې وخته پورې ما ته کاشف مولي صاحب وویل چې ته د دې په دې حالاتو به لږ دا وکړې نظر همدارنګې دا بیان کړي نو علم دا ډېر اوچت صفت دی نو چې کوم آیت کریمه ما تاسو ته وویل همدارنګې ما عندکم ینفد و ما عند الله باق د دې ډېر مثالونه دي بیا چې ما او تاسو په لوښي کې واچوو همدارنګې لږ اوبه پکې واچوو اخر لسی شي ختم شي خو دغه پې د میخې په غولانځه کې دا نه ختمېږي دا عند الله دی ما او دا چې کومه میوه راوړو همدارنګې کور ته فریزر وغیره څومره پړې ساتې اخر ختمېږي په ګوره کې چې کومه میوه ده د الله سره کالو سره هغه میوه کېږي نه ختمېږي ما او دا چې کوم کورونه جوړوو همدارنګې دا زما استاد دي همدارنګې ما عندکم دا ینفدو ختمېږي کوم د الله جل شانو کور بیت الله شریف دا نه ختمېږي ځکه چې هغه الله ته نسبت کېږي بهرحال نو چې کوم علم د الله د رضا لپاره یې هم نه ختمېږي د دې وجې نه امام محمد رحمه الله باره کې راځي چې کله هغه وفات شو نو الله جل شانه همدارنګه چا په خوب کې ولي الله سره څه معامله وکړه وایي الله تعالی زه خپل مخې ته ودرولم وایي زه وګوره پیدم ما ته ویل چې ما محمده ته زما له عذاب نه یېرېږې نو ما ته ویل چې تا لره په اور کې اچول دا خپل صفت علم په اور کې اچول دي ما ته پته ټیم پوره دی
نو دا بهرحال نو د دې وجې نه نو علم دا ډېر اهمترین څیز دی. نو د دې امام محدث اعظم دارنګه عمر صاحب باره کې راځي